الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى ومن قتل فكأنما قتل الناس جميعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زما عزت مندو و مسلمانان نورونو دا میاش دا ربیع الاول میاش تا او په دې میاش کې د دوانو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو. عزتمندو د دنیا قاعده ده د بهار نه پس خزان راځي، د خزان نه پس بهار راځي، لیکن چې کله د حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې خزان خزانو، ظلم ظلمو، د کفر او د شرک زمانه وا، انتقام در انتقام زمانه وا، د ظلم د پاسه به ظلم کېدو، خلکو د خپل زړه ټوکړې ژوندۍ جندۍ لوڼې راواغېستې په ځمکه باندې ژوندۍ دفن کړې. لیکن د دغې خزان نه پس بهار راغی او د دغې بهار نه مراد د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم داسې بهار راغی، داسې بهار راغی، داسې بهار راغی چې چرته به خزان را نشي. زما عزتمندو، الله جل شانه دا زمونږ او تاسو عقیده ده چې الله پاک عبادت نه کوي، الله پاک بندگان پیدا کړي دي د خپل عبادت لپاره. رب العالمین معبود ذات دی. الله رب العالمین حج نه کوي، الله رب العالمین موز نه کوي، الله رب العالمین زکات نه ورکوي، ځکه الله رب العالمین د خپل بندگان د عبادت لپاره پیدا کړي. لیکن زما عزتمندو، یو عمل الله داسې کوي چې هغه بندگان هم کوي، الله هم کوي، او هغه دی
په حضور صلی الله علیه وسلم باندې درود لېږل. مونږ هم درود په نبی علیہ السلام لیږو، رب العالمین بیم سلام لیږي. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، الله او دا الله رب العالمین ملائک په نبی علیہ السلام باندې درود لیږي. زما عزت مندو، نن کاس چې مسلمان ته د هر څیز او د دنیایي تاریخونو نه زیات تر واقفي، لیکن د کمی هستۍ په وجه باندې چې نن ماو ته د خپل مور او د خور تمیز کوو، نن ماو ته حرام او حلال پیژنو، نن ماو ته کفر او توحید پیژنو. هغه هستۍ چې مونږ تاسو ته کم تعلیمات راوړي دي، د هغې هستۍ نه مونږ تاسو نه خبره یو. زما عزت مندو، د هغه مقام والا پیغامبر دی چې کله د هغه د سترګو ذکر راځي، قرآن څه فرمایي؟ ما زاغ البصر وما طغى. هغه پیغامبر چې په کوم شهر کې پاتې کېږي، قرآن هم د هغې ذکر کوي. لا اقسم بهذا البلد. هغه پیغامبر چې هغه د خبرو ذکر را دی، قرآن هم د هغې ذکر کوي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي یوحى. هغه پیغامبر چې د هغه د اخلاقو ذکر راځي، قرآن هم د هغې ذکر کړی. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. هغه پیغامبر چې هغه د رحم ذکر را دی، قرآن د هغې ذکر کړی. رحماء بینهم. هغه پیغامبر چې د هغه د څادر او د کمبل ذکر را دی، قرآن هم د هغې ذکر کړی. یا ایها المزمل یا ایها المدثر. چې کله د هغه د رحمت ذکر را دی، قرآن هم د هغې تذکره کړې ده. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہے، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. اللہ رب العالمین چاہتے یو صفت ورکڑی، چاہتے دو ورکڑی، چاہتے درې ورکړي، چاہتے څلور او پنځه ورکړي. الله جل شانه نبی علیہ السلام ته ټول صفات الله ورکړي. لكل نبي في الانام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد صلی الله علیه وسلم. الله رب العالمین و ته ټول صفات ورکړي، د ټول پیغمبرانو صفات و ته الله ورکړي. لیکن زما عزت مندو، هغه ته الله کم مقام ورکړو، د هغه مقام تذکرم قرآن کړی دا. ورفعنا لك ذکرک. الله فرمای ما ستا تا ته چوت مقام درکړی، ما تا ته اعلی مقام درکړی. د حضور صلی الله علیه وسلم ځواني هغه د کمال، د نبی علیہ السلام معاشره کې زندگی تیرول هغه د کمال، د نبی علیہ السلام د بوډاوالی زندگی هغه د کمال. زما عزت مندو، لکه څنګه چې په تمام ورځو کې د جمعې ورځ اعلی ده، څنګه چې په تمام میاشتو کې د رمضان المبارک میاشت اعلی ده، څنګه چې په تمام کتابونو کې د الله عظیم کتاب قرآن اعلی ده، څنګه چې عزتمندو
تب تابعی، تابعی د تبی تابعین اعلی دے، مفسر د محدث نہ اعلی دے، معلم د خطیب نہ اعلی دے، زما عزتمندو صحابی د تابعین اعلی دے، د قشانتی پټول کائنات کی محمد رسول اللہ اعلی دے صلی اللہ علیہ وسلم. زما عزتمندو قسم دے د خپل امت بارے کې څومره فکر مند دی. نبی علیہ السلام د فاطمه د پاره نه جاړي، نبی علیہ السلام د حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما د پاره نه جاړي، که رسول الله جاړي ما او تا د پاره جاړي، که رسول الله ما زبا دی ولاړ او د دې آیات تلاوت کوي، ان تعذبهم فانهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ کتا عذاب ورکے خدا بے مستا بندگان دی، اللہ کتے مغفرت کے متزورور ذاتی و حکمت والا ذاتی. اس زمائی عزت مندو نبی علیہ السلام فقبل فرمائی انا سید ولد آدم یوم القیامہ. رسول اللہ فرمائی دا قیامت پا ورځ باندې بز سردار را وستلی شم. واول من ينشق عنه القبر، اور رسول اللہ فرمائی دا قبر نبا اول ذرا پورته کېږم. واول شافع واول مشفع، او دا اللہ مخی تبا اولنے سفارش زکم او اللہ رب العالمین با اولنے سفارش زما قبلی. قدم قدم پر برکتے، نفس نفس پر رحمتے، قدم قدم پر برکتے، نفس نفس پر رحمتے. جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیہ گزر گیا، جہاں جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں نظر پڑی. پا کمزے کی رسول اللہ قدم خود قسم دے دا برکت نہ رکھتے. کمزے تو نبی علیہ السلام تلے دے التا رب العالمین رنا پیدا کلی دا. تقوی آغا پیغامبر دے، آغا پیغامبر دے، زنانہ دا معشوم ورسر دے، مسلمان ہم نہ دا ایمان ہم نہ دے راوڑے، لیکن آغا معشوم سوئی بغیر کے کدا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ. مورتی تپوس کئی دا الفاظی سنگو ہوئے. زمائی دتمندو آغا معشوم گویا کی گی ہادا رسول اللہ، دا اللہ رسول دے. ونی داغی گواہی ورکے ہادا رسول اللہ، دا اللہ رسول دے. کانی گواہی ورکے ہادا رسول اللہ، دا اللہ رسول دے. اس زمائی عزت مندو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ چکل مسلمان شو ایمان راوڑو. دے کافرانو بدا نبی علیہ السلام خلاف گوستاخانہ اشعار جوڑا والا، دا بیادبی اشعار بے جوڑا والا. نبی علیہ السلام بخپلا منبر باندے کینو او حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغی کافرانو لا ماتے و شیر رایات شو وی اے بی دینا تاوی ابو جیل کھلے دے، اے بی دینا تاوی ابو جہل کھلے دے، ماوے نا بلال کھلے دے. اے بی دینا تاوی ابو جہل کھلے دے، ماوے نا بلال کھلے دے. تا جواب راکو ابو جہل کھلے دے، ابو لہب کھلے دے. دا ابو جہل پا نظر کی ابو لہب کھلے دے، دا ابو جہل پا نظر کی. ما جواب در کو
بلال ښکلی دی د محمد رسول الله په نظر کې صلی الله علیه وسلم. حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ منبر باندې تشریف فرما شو، د کافرانو ته د دقه شعر و شاعری په انداز کې جواب ورکړي. سوی واحسن منك لم ترقد عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. زي ما معمولي غنتي تشريحي معنى وكم واحسن منك لم ترقد عيني معنى صدا اے رسول الله قسم دې ما ستا غونته کې خیستا په دې خپل سترګو بل څوک نه دی لیدلی. اے رسول الله ما په دې خپل سترګو باندې ستا نه زیات څو خیستا نه دی لیدلی. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ځل د رسول الله مخې ته کېناستم، څوارلسمې سپوږمۍ راختلې ده، یو کرته مې رسول الله ته وکتل، بله کرته مې سپوږمۍ ته وکتل، بیا مې رسول الله ته وکتل، بیا مې سپوږمۍ ته وکتل. وایي ما وی چې سپوږمۍ ښایسته ده که رسول الله ښایسته دی؟ قسم دی جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي قسم دی د سپوږمۍ نه د څوارلسمې د سپوږمۍ نه زیات رسول الله ښایسته دی صلی الله علیه وسلم. واحسن منك لم ترقد عيني ما ستا نه زیات په دې خپلو سترګو باندې څو ښایسته نه دی لیدلی. واجمل منك لم تلد النساء او ستا غونته کې بل مور زیول هم نه دی. خلقت مبرئا من كل عیب داسې اخلاق الله درکړي دي چې د هر عیب نه پاک دي. كأنك قد خلقت كما تشاء داسې اخلاق الله درکړي لکه رب العالمین د خپل طرفه چې درکړي، الله د خپل طرفه درکړي. اوس زما عزت مندو دا هغه پیغمبر ګستاخي شروع ده که نه ده شروع؟ د هغه پیغمبر ټیم په ټیم بې ادبي کېږي که نه کېږي؟ مسلمان سره فکر نشته، شته به ګیله ماشاءالله. نن که زما پلار او ستا پلار ته چا کنځلې وکړې برداشت پې کې؟ نن داغه رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف بیا د بیان شروع دي، کال په کال میاشت په میاشت بیا د بیان شروع دي. مسلمان په خوب ډوب دی، مسلمان د دنیا د محبت په وجه باندې د دین نه غافل دی. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین داغو په زبان کم آوازو فداک ابی و امی اے رسول الله زمون مور او پلار دي تا نه قربانی. اشاعر وای په ختم نبوت باندې د سر او مان نه تیریم، په ختم نبوت باندې د سر او مان نه تیریم. نن کله پیغمبر د ناموس مسله راشي، نن کله پیغمبر د عزت خبره راشي، نن کله پیغمبر باندې د جرأت مظاهره وشي، د هغې دپاره به مسلمان نه راوځي. د هغه پیغمبر احسانات مونږ شاته غورځولي. هغه پیغمبر لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه، هغه پیغمبر قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. الله راته وایي د دې پیغمبر سره محبت کوئ، الله راته وایي که زما محبت او ما ته ځان رسول غواړئ د دې پیغمبر تابعداري وکئ. نن زما عزت مندو د فرانس په ځمکه باندې د فرانس صدر د دې خبرې اعلان کوي او د دې اجازت ورکوي چې بالکل د رسول الله خلاف تاسو کارټونانو په شکل کې شکلونه جوړوي، د هغې اجازت ورکوي. دا مسلمان ته تکلیف نه دی ورکول، دا د جړا افسوس نه دی، دا د جړا خبره نه ده. و انشاءالله مسلمان به بیداری، انشاءالله مسلمان به ځان شاته نه غورځوي.
د دین د ناموس باره کې مسله رالل، د پیغامبر د شان باره کې مسله رالل، انشاءالله بچی به تم قربانوي انشاءالله. کله پیغامبر د ناموس مسله رالل د خپل جسم قرباني به ورکوي انشاءالله. کله پیغامبر د ناموس مسله رالل د مال قرباني به ورکوي انشاءالله. د جرأت مظاهره به کوو، د بې غیرتۍ مظاهره به نه کوو. کله چې دنیا کې د انسان زندگی پوره شول، دا به د دنیا نه ځي، نو ښه خبره دا ده چې په غیرت د دنیا نه لاړ شو. داسې غیرت باندې لاړ شو چې الله راته خوشحاله، داسې غیرت باندې لاړ شو چې قبر ته سلام آواز درکړي، داسې غیرت باندې لاړ شو چې جنت ته خوشحاله، داسې غیرت باندې لاړ شو چې رسول الله تم خوشحاله. او زما عزت مندو، دا امتحانات د الله د طرفه راځي. نن عالمی دنیا ګوري، عالمی دنیا مسلمان اوده دی که یخ دی. نن د ترک وزیر اعظم جرأتمن خبرې وکړې، د جرأتمن مظاهره وکړل، اعلان یې وکړو چې د فرانس په مونږ یو څیز زمونږ په ملک نه خرڅېږي، ځکه دا ګستاخه دی. د رسول الله په شان کې د بې ادبۍ اعلان کړی دی. اوس زما عزت مندو، اوس په د غم کم خپل داستان مخې ته کې، کم کم داستان به مخې ته راوړئ. یو غم راشي د بل غم د پاسه بل غم راشي. زه خو د مخکې نه زخمي وم، زما زخم د مخکې نه زخمي و، زما جسم د مخکې نه زخمي و، نن بے زخم راغی، هغه زخم هیر شو بل زخم راغی، هغه زخم هیر شو بل زخم راغی. عزت مندو، سو ورځې مخکې ډاکټر محمد عادل صاحب شهید کو، لوی عالم، هغه شهید کو. هغه زخم روان دی، هغه زخم لا ښه شوی نه دی. دلته په فرانس کې د رسول الله باره کې دغه بل مخې ته کو، دغلته فرانس کې د رسول الله د ګستاخۍ خلاف بل پاس کېږي او صدر اعلان کوي، نو د زخم د پاسه بل زخم راغی او دریم زخم را باندې هم راغی. یو دریم زخم راغی، هغه کم زخم دی. نن د مسلمان په ملک کې د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم آزاد شوی ملک کې نن د قال الله او د قال رسول د ماشومانو طالبانو غوښې ټوکړې ټوکړې شوې. که ستا د سکول دھماکه شوې ده، ما د سره ژړلي. که ستا په سکول کې ماشومانان شهیدان شوي دي، علماو در باندې ژړلي دي. خو که نن د مسلمان په مدرسه کې هغه علماء کرام چې هغه مشکات شریف ته ناست دي، قرآن ورته مخې ته پروت دی، نن د هغو سره د وینې لوبې شروع شوې. نن هغو احادیث نبوي ته ناست دي او سوی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه احادیثو کې روان دی، نورانی مجلس دی، نورانی محفل دی، فرشتې راغلي دي. نن هغه مسلمان، هغه ماشومانو، د هغې طالبانو د هغې غوښې چت ته ورسېدی. ولې د هغه پلار به نه د هغه مور به نه، نن د هغه پلار به کم ارمان پاتې شوی، نن به د هغه مور کم ارمان پاتې شوی. مور به تمنا کړي زما بچی دی علم ته تللی دی، زما بچی دی قال الله قال رسول زده کوي، زما بچی دی دی به عالم جوړیږي، زما بچی دی دی ته به پټکې ورپسریږي، زما بچی دی کور ته به راځي، زما بچی دی زه به وله نکاح کوم، واده به وله کوم. کاش چې دې مور ته دا پته نشته چې زما بچی ټوکړې ټوکړې کور ته رادن نشو. اخر د فکر خبره ده، ما څه ګناه کړي، عالم څه ګناه کړي. عالم دا ګناه ده قرآن درته ښیي، عالم دا ګناه ده مونځ درته کوي، عالم دا ګناه ده ماشوم نه ښایسته لوم دی، د عالم دا ګناه ده
د دین خبرې درته کوي. نن ولې د علماو په جسم باندې غزارې شروع دي؟ آخر وجہ څه ده؟ اس کم کم داستان به مخې ته کې. آج زمین بھی روتا ہے، اسمان بھی روتا ہے، زمکم جاڑی اسمانم جاڑی، اللہ ہم خفا دے، پیغامبر ہم خفا دے، زمائی دا پنو نارینو زنانم خفا دی. ولی نن دا رسول اللہ دا وارثانو سره دا کار وشو. زمائی دا پنو ولی علماء شہیدان کی گی؟ کم کم عالم بیا دے. مولانا سمیع الحق سے گناہ کلی وا. زمائی دا پنو ڈاکٹر خالد صبرو سے گناہ کلی وا. شیخ حسن جان سے نور اللہ مرقدو کم گناہ کلی وا. علی شیر حدری سے کم گناہ کلی وا. زمائی دا پنو کم کم عالم بیا دے، کم کم داستان بشورو کے. انہیں انشاءاللہ مونگ با خپل جذبہ سربلند ساتو انشاءاللہ. تبا کم کم عالم وجنے، تبا کمی مدرسے معشوم وجنے. دن نہ ختمے گی. دا علماء کا یو عالم شہید کی بے شک چی گناہ دا، بے شک عزت مندو تباہی دا، وہ دن نشے ختم والے انشاءاللہ. دا اللہ دن نشے ختم والے. ہماری دا بندو دے بارے کی فکر من کے در پکار دی. اللہ طرف تو رجوع کول پکار دی. یو طرف تا فرانس کے دا رسول اللہ بارے کے دا کارو شو، مسلمان ناپاس دو بل طرف تا بھی دا کارو گو. یو غم لا ختم شوی نہ دے جی بل غم پیدا پاس را گئے. زمائی عزت مندو آغا چانا تپوس وکا چی دا چا بچے وفات شوی، دا آغا چانا تپوس وکا چی چا تا دا درد رسے دلے. ننن زمین دا بازی مشران وی یہ چوٹی موٹی باتیں ہیں. تا تا پتہ نشتا، دا تا پتہ نشتا ستا بچے نہ دے راوڑے. چی کل ستا بچے مر راوڑو تا تا پتہ ولے گی. بے طبق پلے وی چی یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ وڈے باتیں ہیں، بے بتا تا پتہ ولے گی. نن پتا نہ در آگلی. نن دا آغا مور نہ تپوس وکا چی دا آغا خپل بچی جسم نہ پیجنی. نن دا آغا مور نہ تپوس وکا چی خپل بچی اتکانا مدرسے تو باسلے ہو، نن دا آغا مخ نہ پیجنی. ہماری دا پندو مسلمان با غافل نہیں، مسلمان با بیداری ہو نہیں. انشاءاللہ مونگ با خپل دینی جذبہ برقرار ساتو انشاءاللہ. او دا اللہ رب العالمین دا طرف چی صدی کل شوی دا برارسی انشاءاللہ. مونگ بم انشاءاللہ مرگ وارو خو مرگ با دا شہادت وارو انشاءاللہ. آغا مرگ با وارو چی کم مرگ باندی اللہ خوشحالی گی. آغا مرگ با وارو چی دا کم مرگ باندی محمد رسول اللہ خوشحالی گی. سم خیال لے دا کم طلباء کرام چی مشکات شریف تناسو، احادیث نبوی تناسو، دا رسول اللہ دا احادیث تعلیم ایکو. نو سم خیال دے زمائی دا پندو دو چی قبر تتری قبر بوتا خوشحالو کا بوتا نو خوشحالا. دا خود دا قرآن و دا دین تعلیم تناسو، دا خود رسول اللہ احادیث تناسو. زمائی دا پندو نن دا غو پٹکی دا غد وینو نا ککڑ لی. نن دا اللہ عظیم کور مسجد و جماعت اغد وینو نا ککڑ پروتے. ورشا دے یہودیانو ملک دا ورشا، ورشا دے عیسائیانو ملک دا ورشا. دا غو جماعت دا غو چی پا کم زیک عبادت کے اغا پا امن کی دے، دا غی خیل ساتا لے کی گی. نن آغا معشومانان چی شہیدان شو، نن آغا چی کم کسان زخمیان شو، ولی زما حکمت اعلان نہ کئی، دا سوک اعلان نہ کئی، ولی دا خفگان اعلان نہ کئی. پکار دا چی اعلان وکی پٹول پاکستان کی اعلان وشی چی بائی تاسو دا خفگان اعلان دے، تاسو دا خفگان اعلان دے پا دی معشومانانو باندے. تاسو دا خفگان تاسو دا دے خبر تعلیم در کودی چی دے باندے تاسو خفگان وکی. زما عزت مندو سب کی گی آخر کی گی بسا مخی تبا کم حالات رازی. دا دے دا پار عزت مندو منگو تاسو دا اللہ دا دین سر محبت پیدا کو. دا اللہ دین دا خپل سینے سر ولگو، قرآن دا خپل سینے سر ولگو. او ننا دے باندې بخپل حوصله نه بینو انشاءاللہ. زمونږ د الله نه دا ګمان شته چې دا وینې برنګ راوړي انشاءاللہ، دا وینې برنګ راوړي انشاءاللہ. دا کم وینې چې د الله د دین دپاره توی شوې عزتمندو، دا زمونږ د الله نه دا یقین دی انشاءاللہ دا وینې برنګ راوړي انشاءاللہ. خو ما ورته بخپل حوصله نه بینو، دا حالات به مخې ته راځي عزتمندو. ما ورته بخپل حالات انشاءاللہ جذبه برقرار ساتو انشاءاللہ. انشاءاللہ سو پوری چیز زمون سینہ کے ایمان موجود ہو، سو پوری چیز زمون سینہ کے روح موجود ہو، دا قیامت دا ورز بورے، دا قیامت دا سبا بورے
د مرګ د اخرنۍ ورځې پورې به انشاءالله د الله د دین سره محبت ساتو انشاءالله، او د الله دین به د خپلې زندګۍ مقصد ګرځو انشاءالله. دې وجه باندې زما عزتمندو دې دپاره مسلمان دپاره دا عزتمندو افیل دی موږ مسلمانانو وروڼو دپاره چې دغه کم طلبای کرام شهیدان شوي دي دپاره دعاګانې کوئ. الله رب العالمین دی ولا اعلی مقام ورکي. او عزتمندو کم خلک چې د رسول الله ګستاخیانې شروع دي، عزتمندو نن په فرانس کې د حالت تاسو اور ټیم په ټیم د مظاهرو اعلانونه کېږي، د مظاهرو کې موږ تاسو شریک شو انشاءالله. دا مې یو دیني جذبه ده. عزتمندو موږ تاسو ګورو، نن عالمي میډیا ګوري چې مسلمان اوده دی که یخ دی، نن عالمي میډیا ګوري چې مسلمان دین ته تکلیف میلاو شو، څنګه د مسلمان یخ دی که اوده دی. خو موږ تاسو به اوده کېږو نه انشاءالله. موږ تاسو به دیني جذبه برقرار ساتو انشاءالله، د قرآن سره به محبت ساتو انشاءالله، د دین سره به محبت ساتو انشاءالله، خپل اولاد به په دین قربانو انشاءالله، خپل مال به په دین باندې قربانو انشاءالله. او که د پیغمبر د ناموس مسله رالل، د قرآن او د دین مسله رالل، د مدرسې مسله رالل، د الله د عظیم کتاب مسله رالل، د ایمان او د اسلام مسله رالل، انشاءالله صف اول کې به ودرېږو انشاءالله. شاته کېږو بله صف اول کې به ودرېږو انشاءالله. نو دې وجه باندې زما عزتمندو موږ تاسو الله رب العالمین طرف ته توجه وکړو او د الله رب العالمین نه د عافیت سوال وکړو. داسې نه یوازې مدرسه نه، د مدرسې دپاره به هم سوال کوو الله مدرسه په امن کې ساتي، د سکول دپاره به هم دعا کوو الله د سکول ماشومان هم په امن کې ساتي، د عالمي امت تمام امت مسلمه دپاره به دعا کوو چې الله د مسلمان د وینې حفاظت وکړي، الله د مسلمان نصرت او مدد وکړي. عزتمندو داسې نه نن که دا حالات را روان دي دا موتا باندې را روان دي. عزتمندو کله چې سړی دکاندار ته وشي، پنجرې والا ته ورشي او د هغې نه چرګ آلي، نو ټول چرګان نه آلي، یو چرګ آلي، خو ټول چرګان ټوپونه شروع کړي، ټول ټوپونه شروع کړي. بیا چې کله دکاندار هغه چرګ راولي لږ لاړ شي، ټول چرګان په آرام سره شي. نن اقا حال روان دی. عزتمندو برما باندې ظلم روان دی، مسلمان اوده دی، کشمیر باندې ظلم روان دی، افغانستان کې مسلمان در پدر، فلسطین کې مسلمان در پدر، نن پاکستان کې مسلمان باندې دا حال شروع دی. عزتمندو مونږ په خوب باندې اوده پراته یو، کم از کم الله ته دعاګانې کولی شو، د شپې الله ته ودرېدی شو، الله د مسلمان مدد وکړي، خدایه د مسلمان نصرت او مدد وکړي، خدایه په کوم ځای کې چې د لا اله الا الله ویونکی دی الله د دې حفاظت وکړي. د دې دپاره موږ تاسو د الله نه دعاګانې وغواړو، الله ته وژاړو. عزتمندو نن قسم دی تاسو وګورئ دا ماشومانان چې کوم شهیدان شوي دي، ما فیسبوک کې وکتله، تاسو یقین وکړئ دا غوښې به داسې په بوجو کې اچولې لکه قصابي چې چاله غوښه ورکوي د خرڅ دپاره. دا د چا غوښه وه؟ دا غوښه خو زما عزتمندو هغه وینې سره لګېدلې وه چې په دغه دننه روح کې عزتمندو د قال الله او د قال رسول تعلیم و. خدا عزتمندو دا راځي بې له حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ سید الشهدا دی، د هغه جسم هم ټوکړې ټوکړې کړی دی. د الله د دین دپاره دا خبرې راځي. عزتمندو حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ، حضرت سمیه رضی الله تعالی عنہ د هغه جسم هم جدا شوی دی. دا د الله د دین سره تړلی شوي خبرې دا به راځي. عزتمندو خو مونږ او تاسو له غافله کېدل نه دي پکار، او انشاءالله تو به کوم عالم ختمې، تو به کومه مدرسه ختمې، ته به کم دین ته جټکې ورکې نه. عزتمندو اسلام په فطرت کې الله دا لچک ښودی دی چې څومره دې له تکلیف ورکې، څومره سپرنګ له زور ورکې، دومره دا پورته زور کوي انشاءالله. عزتمندو که څوک د مدرسې د ختمولو کوشش کوي، د الله د دین د ختمولو کوشش کوي، نشي کولی انشاءالله. دین د چا دین دی؟ د الله دین دی. قرآن د چا کتاب دی؟ د الله کتاب دی. جماعتونه د چا دي؟ د الله دي. مرکزونه د چا دي؟ د الله دي. دا بندگان چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړي. انشاءالله رب العالمین به د خپل دین مدد کوي انشاءالله. موږ تاسو به یتیمانان نه پیدا پاتې کیږو. خو ما او تعالی یو قسم په دې فکر پکار دی چې الله دا کم حالات روان دي، په دې حالاتو باندې موږ تاسو د الله نه دعاګانې وغواړو. رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ الله ګناهونه معاف کړي، الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي، سمیع سمبور الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله زموږ زندگی عملی جوړه کړي، الله عمل کې اخلاص پیدا کړي. فرانس کې چې کومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې دغه بې ادبو خلکو، دغه بې دینې خلکو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ګستاخۍ خلاف اعلان کړی دی چې تاسو د نبی علیه السلام ګستاخي کوئ. الله رب العالمین دې ورته اول هدایت وکړي، او که هدایت په نصیب کړي الله دې به د عذاب غن راواچوي.
الله دې بیا عذاب ورونه راواچي او د حضور صلی الله علیه وسلم سره زمونږ او تاسو ټول د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره یقیني محبت الله پیدا کی او الله رب العالمین دې د خپل دین حفاظت وکړي. الله دې د خپل دین حفاظت وکړي. څو ورځې مخکې چې کوم د کوم مدرسه باندې کومه دھماکه شوې وه د هغې دپاره هم دعاګانې وکړي. کوم ماشومان شهیدان شوي دعا وله ورکوي. الله رب العالمین دې ورله جنت الفردوس ورکړي او د هغو مور او پلار ته دې الله رب العالمین صبر جمیل ورکړي. الله دې ورته صبر جمیل ورکړي. الله دې مسلمانانو مدد وکړي. خدای د مدرسو حفاظت وکړي. الله د جماعتونو حفاظت وکړي. خدای د مدرسو حفاظت وکړي. الله د علماو حفاظت وکړي. خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وارثانو حفاظت وکړي. الله د خپل دین په خپل حفاظت وکړي. څونه مسلمانان چې لا اله الا الله وایي الله د ټولو حفاظت وکړي. الله د ټولو حفاظت وکړي. خدای پاکستان امن گهواره جوړه کړي. الله پاکستان د امن گهواره جوړه کړي. الله د پاکستان نصرت او مدد کې او د هر ځای الله پاک د پاکستان نصرت او مدد وکړي. اخر وخت دا پاک او عظیمه کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله.